بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه ملک اسماعیل تاسو ته ستړي مشي هر کله په خیر علي وایم. روغ جوړ به ژوند او واقعیات حالات په موډر ښه روان وي. کتونکو زه به وایم چې پوره کال پس زه نن یو ډېره مهمه ویډیو کوم، ځکه چې د ویډیو د کولو نه مخکې زه به تاسو ته دا ووایم چې ما ته به زه وایم کم از کم چې لږ وي نو یو 100 ټلیفونونه ما ته راغلي او دغه یو پوښتنه مانه کېږي چې نوم یې نه اخلم اوس، ځکه چې بیا سرپرایز ختمیږي چې تبلیغ ته تللی دی او ډېر ملګري به پوه شوي هم وي او څوک وایي چې نه لا تبلیغ ته نه دی تللی. بیا په دغه دوران کې چې کله دا ټلیفونونه ډېر زیات شو نو بیا ما رابطه وکړله هغه تن سره چې کم تن باندې دغه باره کې دغه اوازونه شروع چې تبلیغ ته تللی. نو کتونکو خبره داسې ده چې کم احمد په مس مردان باندې پیژنګلو لري، دغه باره کې د تیرو یوې هفتې راسې دغه شانتي یو ویډیو جوړه شوې ده، کم چې یو بل خواجه سراو زیرالله نوم و زما په خیال دا هغه تبلیغ ته لاړو نو هغې وروستو خلکو وایي چې مس مردان تبلیغ ته تللی. نو مس مردان سره چې زموږ کله رابطه وشوه چې کله پرې ټلیفون ډېر زیات تنګ شو نو ما مس مردان ته ووایي چې هلکه ته تبلیغ ته تللی. نو هغه ماته چې تبلیغ ثبت عمل خو نه دی، زه به انشاءالله تبلیغ ته هم ځم او زه به نور هم داسې کارونه کوم، ځکه چې تبلیغي جومات هغه خلک دي چا چې د خدای په لار کې ډېر خلک دغه طرف ته راوستل. بیا زموږ خو ډېر زیات ملګري دي کم چې دغه فیلډ او د هنر سره تړلي هغه ټول په تبلیغ کې دي. خو دا ګیلې دا وکړه چې وره دغه نو بیا مې ضروري ګڼله خاص کر دغه ملګرو لپاره چا چې ما سره رابطې کړي دي او همدغه یو غوښتنه به یې کوله چې ته که رښتیا وې او واقعي دغه مس مردان چې کومه ده تبلیغ ته نه وي تللی نو دې موږ سره مخامخ کې نو راغلي یو کتونکو پوره یو کال بعد، ځکه چې تیره انټرویو مونږ کړې وه په 14 اګست 2018 کې او یو کال بعد بیا د اګست میاشت او دغه شانتي اختر ته هم ورځې نږدې دي او 14 اګست ته هم ورځې نږدې دي. نو بیا حامد له رالو مس مردان نو اول به دنه تپوس وکړو چې ستا خلاف دا کومه پراپګنډه شروع وه چې دغه شانتي د هر څه پرېښودل هنر ته سوتي په مخه وي. نو به دغه کیسه مې لږې پوه کړه او اول راته دا ووایه چې کوم دنیا کتونکي دي ستا هغې ته سلام کړې، خاص کر زما د پیج نه خلک بیا ډېر زیات ګوري. جی السلام علیکم، زه مس مردان او ډیره مننه تاسو چې زموږ ځای ته راغلې، زموږ پوښتنه مو وکړه یو کال پس ملک اسماعیل او زه مس مردان او تاسو دا خبره وکړه تبلیغ چې موږ ته هم ډېر کالونه رنګونه رالل چې تاسو دا پیډ پرېښودو. نو شکر الحمدلله موږ هم مسلمانان یو، موږ هم دا کلمه ویلې ده او تبلیغ چې دی نو ډېر خصیص دی، دا دنیا روانه په دې تبلیغ ده، د دې تبلیغ د وجې آباده ده او موږ له دې خدای توفیق راکړي چې موږ هم دا کار پرېږدو او تبلیغ کې لاړ شو. خو فلحال ما دا فیلډ نه ده پرېښودی چې زه خپل مینهوال ته ووایم ښه نه چې دغه تبلیغ خو بس دغه خبره خو تاسو ووایي چې بس فیلډ مې نه یې پرېښی او دغه یو دغه اراده خو دې هم شته چې زه به ځم او د الله په لار کې به وځم. خو دا راته ووایه چې دا تا ته چې دومره ټلیفونونه دومره کال راتله او دغه تبلیغ د عمل دا څه ستا خلاف چا کړی و دا څه چل شو؟ نو بس دا خو سوشل میډیا ده، هغې که خو پته بالکل نه لګي چې څوک دی څوک نه دي. نو څه وې چې لکه ته خو به ډېر زیات کنفیوز وې چې لکه خلک وایي چې هنر یې پرېښودو. او نو بس بالکل ځکه خو تاسو هم راغلی او زه خپل مینهوال ته هم وایم چې لکه فیډ لا ما نه ده پرېښودی، زما لا ذمهوارۍ ډېرې په سر او که خیر پرېږدم به یو ورځ تاسو بیا خبر شئ. ښه دا هم دی بیا خپل مینهوالو ته چې کله فیلډ پرېږدی ستا خو تېره انټرویو کې مونږ څه خبرې کړې دا هم وې چې لکه ستا څه کارونه دي تا وي چې زه به دغه شانتې یو هسپتال د خیر ښېګړې جوړوم او دې نه علاوه څه فلاحي کارونه به کوم نو هغه کارونه دې کوم ځای ته ورسېدل؟ بس هغه خو لا فلحال اوس لا نشته، که خیر چې بیا وخت تېرېږي نو بیا به کوشش کوم که نه. ښه لا راز دې پټ ساتلی ته چې کوم دغه شانتې کار وي. ښه دویم بله خبره دا ده چې 14 اګست هم را روان دی او لوی اختر ته هم ورځې نږدې دي، څه شوګانې وغیره شته او که نشته؟ او بله دا خبره چې په غټ اختر کې به زه سوات ته شوله درځم، مینګوري سوات ته، تاسو ټول به راځئ. هغه ما خپل پیج کې شیر کړم دی پته او زه به یې شیر وکړم او تاسو ته به بیا زه پته درکړم. دا څه قسمه شو ده، څه پروګرام دی مونږ ته مو ووایه که نه؟ بس دې کې داسې شو ده چې مونږ سره ښه ایکټران دي پکې، ډرامو والا، فلمونو والا ایکټران دي پکې، ډانسران دي پکې او زه یم پکې. ښه
ته متاثره شانې لکه زه دا یو تپوس تا نه کوم په دې سینګرانو کې اکثر تاسو چې مونږ اکثر د پروګرامونه ګورو اکثر داسې محفل ته چې سړی لاړ شي نو هلته کې بیا مختلف سندرې څوک د ګلپاڼې نه متاثره وي او څوک د سړو کې د ډېر مشهوره ګانه وي هغه رحیم شاه څوک د هغه نه ته له چا نه متاثره یې او ولې متاثره زه خو ما خو مخکې ویلو چې میډم ناز اقبال هغې نه متاثره یم او ګلپاڼه دې کې وجه څه ده خاص دې کې وجه دا ده چې میډم ناز اقبال اواز ښایسته دی زما خوښ دی د ټولو خوښ دی او ګلپاڼه په دې چې هغه د هغې شکل زما سره لږ لږ مشابهت کوي نه ستا شکل هغې سره مشابهت کوي که د هغې شکل تا سره مشابهت بس دواړه زما هم او د هغې یو شان دي او خپل منځ کې هم چېرته رابطې یو بل سره شوي دي شوي دي چې ورسره میلاو شوي څه دې ورته وي دا راته ووایه نه میلاو شوي داسې نه یم او فون باندې مې خبرې شوي دي ته چې ته په فون باندې خبرو کې څه ورته وایې دا خو دې خپل مینهوالو ته ووایه که نه بس خپل خیر ښېګړې تپوس څنګه یې ښې او ښې دغه خبرې دي ښه ما ډېر اکټران داسې لیدلي کتونکو دا خبره زه تاسو ته کومه چې دا څومره هم د دې هنر سره تړلي خلک دي او مونږ هم پرې اوس پوه شو چې لکه دا هنرمندان دي او دوی خپلې ژبې وي خپله خبرې په خپل کوډ ورډس کې وي ما اکثر تا تصویران کتلي کله یو اکټر یې سره کله دا ورته ته وایې چې تصویر وباسو که هغه تا ته وایي چې تصویر زه خو ته خو له هغې نه زیات مشهور یې جی بس چاته زه ووایم څوک ما ته ووایي لکه هسې سوزار ته یم چې لکه په تا باندې دا خبره هم ده چې ته خبرې ډېرې زیاتې کمې کوې ما په خیال دغه لومړنۍ انټرویو چې ما سره ستا شوې وه په هغې کې تا دغه خبرې کړې وې که نه نو اوس دې خبرې زده کړي دي اوس مې لږې ډېرې خبرې زده کړي څه خبرې دي زده کړې دي کتونکو ته ووایه دا بس چې تاسو رانه زه تپوسونه کوئ جوابونه به در کوم نه نو زما خو دغه تپوس وکړو چې ګلپاڼه کې اواز کې کمال دی که نه ستا سره شکل مشابهت دی که چې ته اوس ګلپاڼه تکه توره وه نو بیا به دې څه کوم نو بس هغه مینهوال ته هم پته چې زه څنګه یم ګلپاڼه څنګه د هغې ویډیوز هم ګوري زما هم ګوري ابا مینهوال ته پته چې لږ لږ مشابهت کوي که ډېر ښه چاته ګلپاڼې درې دا ویلي دي چې ای زما په شان دې څنګه ویلې مې دي درته څه بس خاندلې وي یا بلکل صحیح ده ښه او بله یو خبره ورته وکړم دا خبره خو زه وایم چې اکثر دا نور هنرمندان وي که د ستاسو فیلډ سره تړلي که نه په دې باندې اکثر دغه شانتې څه باندې سختې راشي څه باندې لانجې راشي نو په دې کې هم ماشاءالله ته ورسره ولاړې او ملګرتیا یې کې خو ته زه یم چې ته یو نصیحت وکړه ستا خبره ډېره ښه اوري که نه د کوم چې د مسلو ته ګیر یو نصیحت خو ورته وکړه چې لکه ځان ساتي مینهوالو دا زمونږ خپل ترانسجنډر چې دي خپل ملګري زمونږ نو پهله خو زه هغوی ته ویم چې د خپل کور نه بلکل چې نوي څوک راوځي ډانس ته مه راوځئ پوه شوې ځکه چې ما دې پیډ کې چې د سالو شو ټوله دنیا ما وکته ومې پېژندل ومې کتل خو دې پیډ ته بلکل مه راوځي خپل موزه اودس کوئ خپل کور مور او پلار خیال ساتئ چې زمونږ کوم ملګري دي که نه او بالغانو ته دې بلکل نه راځي نوی فیلډ ته وایي چې نوی کوم خواجه سراوي دې طرف ته دې نه راځي نه دې راځي وجوهات څه دي بس هغه مینهوال هم ګوري هغوی خپل هم ګوري ویډیو شته چې څومره مسلې پرې راځي څومره مشکلات دي که نه نو دا خو اکثر چې موږ څومره خلک انټرویو کوو هغې وایي چې په معاشره کې هم خلک نه پرېږدي په کور کې مور او پلار نه پرېږدي او دغه فیلډ ته چې راشو بیا ورته دغه ځای کې مشکلات دي نو دې حل څه دی لکه ته عوامو ته هم څه ووایه که نه یوازې دغه خلک خو نه عوامو ته هم او لکه زموږ خپل ملګري چې هم دي هغوی لکه ډانس سره شوق ساتي نو دې پیډ ته دې بلکل نه راځي د مور او پلار خبره دې مني او کور کې د خپل موزه اودس کوي مور او پلار ورته بلکل څه نه وایي وروڼه خویندې ورته بلکل څه نه وایي د هغې خبره دې مني نه دي راوځي دې پیډ ته نو هغوی به ورته بلکل څه نه کور نه بیا نه پرېږدي ښه کتونکو دا زه به وایم دا ډېره مهمه خبره ده که نه چې لکه زه به وایم چې په مردان کې نه بلکې په ټوله پښتونخوا کې چې څومره هم پښتانه دي په پښتو پوهېږي او په بهر ملک کې دي ټول جیو زه یم داسې ډېر کم خلک وایي چې مس مردان نوم یې یعنې اورېدل یا مس مردان پېژني نه پخوا به هم دغه شانتې ټرانسجنډر وو چې کوم به ګل ببو په نوم باندې وه داسې څه نومونه خو هغه شانتې دي ته به ډېر سپک کتلې کېدله اوس هم ورته په ډېرو ځایونو کې کتلې کېږي خو بیا په دې کې ځینې خلک داسې راغلله چې هغې دغه فن ته هم هنر ورکړو او زه یم چې پېژنګلو یې نه کې یو خو هغه ملک دی چې هغه ښه باقاعده په پروګرامونو په فلمونو او ډرامو کې هم راځي یو دغه زمونږ
د مردان به ورته مونږ وایو چې مس مردان دی چې هغه د ده خولې نه دا خبره اورېدل چې کم نوي خلک دي هغې د دې فیلډ ته نه روځي لازمي خبره دوی به ډېرې سختې تېرې کړې وي په دوی باندې به ډېر مشکلات راغلي وي ځکه چې د دوی په معاشره کې درته مې ووایي چې پولیس تاڼو کې دوی FIR ډېر کم اخیستلی کېږي جنګ جګړې دوی سره خلک کوي دې نه علاوه خلک ورته په ښه سترګه باندې هم نه ګوري نو د ده خولې نه یې په خپله واورېدله او اراده رې شته مخکې څه به جوړېږي دا درته مخکې مې ویلي دي خو زه یم د خپل اراده شریکه ډېر خلک ستا د ارادې په تمه وي چې مس مردان به څه کوي زه به دا کوم چې فلحال خو ما دا پیډ نه ده پرېښودی او که خیر انشاءالله تعالی دا پیډ به زه پرېږدم ټول عمر دا پیډ نشم کولی مطلب زه به جز د کتونکو یو خبر وکړم دلته مونږ د دې انټرویو نه مخکې تپوس ما کړو زما ته چې زما په سر باندې څه ذمهوارۍ دي ذمهوارۍ تا وایي چې پخپله ورته وایي که زه ورته وایم بس ذمهوارۍ زه نشم ویلی د ده په سر باندې لکه ذمهوارۍ زه وایم د کور ذمهوارۍ وي دغه شانتې نور ډېر څیزونه دي دی وایي چې دغه ذمهوارۍ او دغه کورونو مسلې مې حتمي شي نو انشاءالله دغه فیلډ به پرېږدم او بیا به تبلیغ ته ځي لومبۍ به تبلیغ ته ځي او بیا به نور دنیا کې ژوند تېروي جی جی ولې نه بلکل دا دنیا آباده د تبلیغ د وجې ده او مونږ هم شکر الحمدلله مسلمانان یو خپل لمونځ اودس کوم زه خپل روجې نیسم خیر زکات ورکوم او که خیر بیا به ځم تبلیغ کې ښه بله جي ډېره خبره ده او دا لازمي ده په ټیک ټاک باندې جي ستاسو ډېرې ویډیوګانې دي او ته پکې څه سندرې مندرې هم وې نو ته داسې ستا اواز ښه سندر ورته وې که څه ډایلاګ ورته وې دا ووایه چې دا هم دې خلکو ته پته ولګي چې اوس خو تا خبرې زده کړي وي خبرې ما زده کړي خو ټیک ټاک خو داسې خبره ځای کې خپل ډایلاګ وي او داسې زما له ډایلاګ نه راځي څه ډایلاګ خو به له درځي که نه چا نه به بلکل نه راځي څه خو ووایه که نه او ډانس را راځي هغه مینهوال ګوري زمونږ صحیح ده ډانس سره کتونکو ما درته وویل چې د ملګرو هم دغه زیات خواهش و او بل کال پوره شوی او بلا مودو شوه چې مس مردان سره هم نوم میلاو شوی مونږ د ده نه به یو کپ چای وڅښو او زه وایم چې ما د څومره ډېر ټلیفونونه راغلي دي نو هغه تاسو ته زه ویلی نه شم چې ما نه به همدغه یو تپوس یوه پوښتنه کېده چې هلکه سړی دې تبلیغ ته ولېږو نو ما ورته ویم تبلیغ ته خو لاړ شي دا خو ډېره ښه خبره ده او ما ډېرو ملګرو ته ویلي مو چې او تبلیغ ته تللی ځکه ده سره زما رابطه نه وه خو چې بیا کله پر سوشل میډیا باندې د ویډیوګانې ډېرې وایرل شوې هغه بله لکو نو بیا ما ده سره رابطه وساتله ما ورته ویم څنګه چل دی هلکه ته روان یې نه ده ما ته وایي چې تبلیغ یو داسې لار ده چې په دې باندې زموږ ډېر زیات ملګري په دغه لار کې دي او خدای پاک دې ډېر ښه پوهان جوړ کړي دي د دغه شانتې د تبلیغو زه به هم ځم خو په ما څه مجبورۍ وې او بله دا دغه خبره مو کړه چې دا ډېر خلک پراپیګنډې د ما خلاف کوي نو دا ما دې نه ګناهګاري ځکه چې زما خلاف دغه ویښتې هم هغه شانتې برابر دي او نور هم تړلي دي څه شعر مې ورته ووایه که نه شعر حالم نه راځي ټپه ورته ووایم ټپه هم نه راځي دا ته خو به ما د خبرې ډېرې نه راځي دا خو تا سره زه دونه اجازت دې واخله زه د خلکو نه کتونکو ما اجازت راکړې زه اوکې کتونکو زما طرف نه د غټ اختر په ایډوانس کې مبارک شه د خپل ځان ډېر خیال ساتئ خداحافظ خداحافظ ما ملک اسماعیل محمد سلیمان اجازت ورکړې چېرته چې هم یې یاد و آباد اوسې د لوی الله په امان